لدرسو درس کی کم آیتون سے لدغ دا شروع کریس اللہ پاک فرمائی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فدغه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې د هغو خلکو تفصیل دی چې د هغو د وینا او د عمل لیار یو نه وي. او په دایا ایها الناس په دغه کې مخاطب دغه خلک دي چې دا د دوی د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې خودي مگر د دوی د خولې او د عمل لیار یو نه ده. دا له دا وجې دا ښه چې تر دا له مخه ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. د متقی انسانانو هغه قسم ذکر شوی دی چې وهغو ته د هدایت هیله نشته. او تر دغو له مخه بیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا هغه دي چې کره مؤمنان دي. نو په هغو کې د قول او د عمل تفریق نشته. تر دغه له مخه چې کوم صنف ذکر شوی دی چې الذین یؤمنون بالغیب هغو له تر اوسه ایمان نه دی راوړی. لهذا په اول صف کې چې د متقیانو دی هغو ایمان نه دی راوړی. پر دویمه سطح چې متقیان دي هغه دي مؤمنان په هغو کې د قول او د عمل تفریق نشته. پر دریمه سطح چې کوم متقیان دي د هغو د هدایت هیله نشته. لهذا دغه آخري چې کوم صنف دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې چې وینا یې ستا مگر عمل یې د وینا تایید او شهادت نه پیښوي. و دغه په یا ایها الناس کې خطاب دی د اخلاص. او الله جل جلاله ورته فرمایي چې یو ورته شي وخله د دغه خبرې اظهار او اقرار کوي چې ور الله منم او ور آخرت منم. نو الله منل معنا دا دی چې الله خالق دی او دی هم خالق. نو چې یو ور الله ته خالق بولی بیا بستا د ذات او د حیات د حفاظت او افادیت یو لیار وي چې د خالق د هدایاتو مطابق دا د ځان اعضا د بدن ښکاره دي او کله نظر وتلی چې دغه ټول اعضا د خالق د هدایاتو مطابق استعمال کی. نو له یوه طرفه به ستا جسمانی صحت وي او له جسمانی بیماریو به محفوظ وي. له بله طرفه به دا ستا د اعضاو استعمال ستا لپاره مفید وي یعنی د نجات ذریعه به ته وګرځي. لکه مشین چې د کمپنۍ د ګایډبوک مطابق استعمال دي نو یو خو د مشین محفوظ وي او دوم یې استعمال د مالک لپاره مفید وي. او دومه خبره دا چې ته الله رازق بولي نو خو معنا دا ده چې ستا د رزق مالک الله دی او ته د لمال داخل د چلاو استفاده کې. او قاعده دا ده چې د بل په مال چې ځان چلوي نو بیا به د رضامندي حاصلوي د په اجازت. نو چې یو الله رازق بولي نو بیا خو په کار دا دی ستا لپاره پر امن او محفوظ لیار دا ده چې دا خپل روزي د الله د هدایت او د د رهنمایي مطابق ګټي هم او لګوي هم. ولی چې روزي د الله ملکیت شي او ته د دل ملکیت چلاو کړي نو دا چلاو که په اجازت و نو خو به لګرم اخلاص شي. او که د بې اجازته ځان په چلاوه نو خو به مجرم او بیا به د زورور مجرم.
نو الله پاک فرمایي چې که یو ورته شي دا بیا ست چې ما خدای منلی دی او آخرت به منلی دی نو بیا به پکار دا وي چې ستا د بدن اعضا او ستا د روزۍ ګټه او لګول دا به د الله د کتاب او د ده د هدایاتو مطابق پس ته به بیا ستا ژمن دی او مفید او ستا د اعضاو استعمال او د روزۍ استفاده دا به جایزه او صورت به د معافي نو الله جل جلاله فرمایي چې یو الله خالق او رازق بوله یاست بیا خو د بیلیارۍ بل سبب نشي کېدای نو به دا یاست چې دا کتاب ورته چې ما د خالق لازم ما د رازق د هدایاتو مجموعه ده او کنه ده بیا خو په دغه کې شک مني نو الله پاک فرمایي چې کله دغه شکل وجه داخل تاسو دغه بې عملي ستدر کې نو بیا خو هغه هم ځان وګورئ د دغه کتاب د صورت غوندې یو صورت په ګرد و حشر پر ونه سي کوم جوړ کړي او کوم ناوشي سپه او نم سو جوړولای او الله پاک فرمایي ناوشي ښکارا ده دا کار کړای نه سي نو چې اوس الله مني او دا کتاب په سیالي کې د ناوشي ده بیا فرمایي چې کتاب هم ومني نو ځکه الله جل جلاله فرمایي چې د دوزخ له هغه اوره ځان چپ کوي په لو لاس ځان وهغه اور ته مه ورسمه ویاستی چې د سړو او د ډبرو سوي پکښې وي او په هغه بلاړي او دا دی په اصل کې د سوچه کافر او د سوچه مشرک ځای دی د مؤمنانو ځای نه دی نو چې ته دعوه د ایمان لري او عمل د دغه ځای لیار اخیستی نو معنا دا ده چې لیار د دوزخ اخیستی ده او دعوه د جنت لري نو معنا دا ده چې له لو لاسه ځان وهغه ورته ور برابروي چې هغه د مؤمن ځای نه دی بلکې د سوچه کافر یا د سوچه مشرک ځای دی او الله جل جلاله فرمایي چې زه چې دا مثالونه درکوم خو په خبره سر خلاصوم که د شپې د اور مثال ما درکړی خو ستاسو د پوهېدو لپاره دی که د شپې د باران د اشارې مثال ما درکړی دی خو ستاسو د پوهولو لپاره دی که بیا د باغو او د ویلو او د اسراتو مثالونه درکوم خو دا ستاسو د پوهولو لپاره دی نو چې کوم څوک په خبره سر خلاصوي نو هغه له مثاله ملنډ نه جوړوي بلکې له مثاله هغه مطلب زده کوي چې د کوم شي لپاره هغه مثال پیښ شوی دی نو له دغه وجې څخه ځینې خلک له مثالو څخه په مطلب سر خلاص کی او پر لیار برابر شي او چې کوم خلک له مجلسو ځان خلاصوي هغه بیا له مثالو ملنډه جوړه کی نو بجای د دغه خبرې چې په خبره سر خلاصي نور هم سرګان شي او الله جل جلاله فرمایي چې مثالونه خو د پوهېدو لپاره دي او چې دا څوک ملنډې ځینې جوړوي او ځان نه په پوهوي او پر چپه لیارېږي دا هغه خلک دي چې د زندګۍ هغه سیمې چې دی خو د الله له طرفه مقرر دي مگر په انسانانو کې هغه د باور او مسلم دي الذين ينقضون عهد الله د خدای له طرفه دا مقرر سیمې من بعد میثاقه او داسې سیمې چې ټول انسانان پر هغه باور لري او دي دغه شي مثلا ایجاد به د موجود د ګایډ بک مطابق یعنی ماشین د کمپنۍ د ګایډ بک مطابق چې استعمال لري نو به محفوظ هم وي او مفید به وي دوی دغه سیمه متوي الله خالق بولي مگر د هدایت مطابق یې د خپل صورت اعضا نه استعمالوي او دا مسلم امر دی
چې مال چې د خاوند پر در وي او تر نظر یې لاندې وي لغله او للوا خوندي وي نو دوی د الله مال دی مګر د دین په کلا کې ځننه چې د الله در دی او پر نظر یې دی په هغه کې ژمن نه تروي نو ور یې له دره وترهېده ور یې له نظره وواته او په دا په ټوله انسانیت کې دا مسلم دی چې غلام چې د آقا په تعظیم او اطاعت کې ژمن تروي نو بیا دی محفوظ وي او چې بغاوت او سرکشي وکړي بیا دی غیر محفوظ وي چې خاوند سزا ورکوي لاس یې څوک نشي نیولی او دا منل یې خبره ده چې د کوم حکومت د حاکمیت په دایره کې سړی ژمن تروي باچهي بې مني د نقشو بې احترام ساتي د قانون برابر بې ژمن تروي نو تاسې ما په حاکمیت کې استړئ حاکمیت مني هم مگر پر قانون مضمن برابر نه تروي نو دا خو سیمه متوي نو دغه سیمې چې څوک متوي دا د ګټې ژمن نه تروي نو ځکه الله جل جلاله فرمایي چې دا کم خلک په خوله خدای او آخرت د منلو اظهار او اقرار کی او دغه پخې سیمې دی په ژمن کې متوي نه د خالق د هدایت مطابق ځان استعمالوي نه د الله د دین په حصار کې دننه ژمن تروي نه د الله په تعظیم او اطاعت کې د خپل ځان او مال استعمالوي او نه د مالک په اجازت باندې د دل مال استفاده کوي نه د حاکم په حاکمیت کې دننه د قانون مطابق ژمن تروي نو تاسو یې ورولوا شوی چې دا مجلس و تاسو ته څه ګټه درکړي نو الله جل جلاله فرمایي چې که خدای د ځان خالق او مالک بولي او دا کتاب د الله د هدایاتو مجموعه بولي بیا به ژمن د هدایت په پابندي کې تروي او الله جل جلاله فرمایي چې دا به ډېره ناشوده وي چې تاسو خدای د ځان خالق هم نه بولي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا دا د خدای د خالقیت انکار به تاسو څنګه کوي له نطفې جوړې په هغه کې هیڅ حرکت نشته او دغه بې حسه او بې حرکته نطفه چې دا ته ژمنګدی زاړن انسان جنې جوړ شوي دا چا جوړ کړي ته په خپله شوې که هیڅوک نشته نو الله پاک فرمایي چې دغه خو هم د منلو وړ نه ده نه د زړه د اخیستو ده چې ګویا تاسې به د خدای خالقیت نه منئ او چې یو خالقیت مني بیا به د خپل سرت او اعضا د هدایت مطابق شي استعمالوي نو به محفوظ او مفید او دا خو هم له منلو وتلې ده چې ګویا خدای به رازق نه بولي دا ځکه او اسمانونه چې دا ستا د روزۍ سرچینې دي دا خو درته پیدا کړي نو او بیا دی د خپل مخلوق او د خپل ملکیت په هر څه خبر دی چې څوک یې ما مال پر سمه لیار او څوک ما مال په چپه لیار استعمالوي په دغه په هر څه خبر دی له دغه بعد چې دا مجلس یعنی دا اوس لیا ایها الناس داخه وهغو خلقو ته نصیحت کړي چې په خوله اظهار او اقرار د ایمان کی مگر عمل یې د دغه اقرار او اظهار ثبوت نه وي وهغه ته نصیحت کی له هغه بعد الله پاک زموږ راهنمایي په بله خوا کې کی د انسان ذات او شخصیت د دوو شانو جوړه ده دا مادي جسم په دغه حواله باندې موږ حیوانان یو یعنی چې د حیوانانو څه خویونه او خاصیتونه دي خوراک او شیشک او سر او دغه هغه موږ هم دي
نو الله پاک دا بل سم چې په موږ کې دی چې هغه انساني روح دی. په دغه حواله باندې الله پاک موږ رهنمایي کوي چې دا کم اختیار او اقتدار دا چې و تاسو ته ما درکړی دی دا په اصل کې کار زما دی خو په تاسو کې ما اچولی دی. یعنی نو د دغه په باره کې الله پاک فرمایي چې د اختیار او د اقتدار له لارې داخه تاسو زما نایب او خلیفه یاست. او نایب او خلیفه چې دی دا هغه اختیار او اقتدار د باچه په طور نه استعمالوي بلکې د هغه خپل یو حد مقرر دی د هغه په دایره کې بې دننه استعمالوي. نو الله پاک فرمایي چې د مادي جسد له لارې تاسو زما مخلوق هم یاست او زما مال او مملوک هم یاست. نو د عبدیت پر لار به منتروي او د روح له لارې ما نایب او خلیفه یاست د خلافت په دایره به دننه منتروي. نو که تاسو د عبدیت له لارې زما په دغه مقصد کې مرګلیو وکیاست چې هغه د خلق دی لکه الله پاک فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو چې دا زما د خلق په مقصد کې تاسو د عبدیت له لارې معاونت وکړئ په مقصد کې د خلافت له لارې تاسو زما معاونت وکړئ لکه انی جاعل فی الارض خلیفه. نو به د حفاظت او معیشت په میدان کې زه ستاسو مرګلیو وکړم لکه الله پاک فرمایي ان تنصروا الله ینصرکم. که تاسو د عبدیت له لارې د خلق په مقصد کې او د خلافت له لارې د جعل په مقصد کې له ما سره معاونت وکړئ نو بیا د حفاظت او معیشت په حواله زه ستاسو نو دلته الله پاک زموږ رهنمایي کې چې دا د روح په حواله باندې ته خلیفه یې د بدن په حواله باندې ته غلام او عبد یې. لدا بعد بیا یا بنی اسرائیل لدغه ځای داخه چې د الله پاک فرمایي چې یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. لدغه ځای داخه د بنی اسرائیل دغه حالت او بیانوي چې خله یو رنګ ده او عمل یې بل رنګ دی. لہذا لدغه ځای داخه د بنی اسرائیل د بمخیو برخیو خویو بیان کوي او فرمایي چې په دوی کې یو عیب دا و چې له خدای سره یې کړي وعدې پاللې نه. نو ځکه الله پاک فرمایي اوفو بعهدي اوفي بعهدي. که تاسو د عبدیت او د خلافت وعده له ما سره وپالله نو زه به بیا له تاسو سره خپلې کړي وعدې پالم. نو یو په دوی کې دغه و چې له خدای سره کړي وعدې نه پاللې. قبول داسې و خپله زندګي ته مخ ور واړو دا د خدای کور دی. 15 وخته موږ دلته ورایسو د خدای په کور کې او د خدای و بیته ته مخامخ ودرو لاس پر نامه ورته ولیاړو او وعده ورسره کو په هر رکعت کې موږ یا ایاک نعبدو خدایه زه به لږ لږ ستا په قیامت کړی غلام یم. یعنی نه به ما د ژمن چلاو او نه به ما د مال استفاده ستا له تعظیم او اطاعت چپم. نو ځکه بیا پر مخ مو ورته وایي و ایاک نستعین خدای بیا به مدد هم له تا غواړم ولې بیا به لګړ دي دنیا در تنها سم وتا ته. نو تاسو اوس سوچ وکړئ چې دغه وعده د عمل په میدان کې له خدای سره موږ پالو او که نه پالو. نو که یو د بني اسرائیل دا خبره خدای غندي چې له خدای سره کړي وعدې نه پاللې نو بیا چې دا د په کور کې د لمانځه په هر رکعت کې لاس پر نامه ورته ولیاړ وعده د غلامۍ ورسره وکړو
له سلام بعد تر شا نه ورته ګورو وتی چې دغه واده به فعلل یې بلله کړي که په داس خوړل یې بلله کړي او چې له بني اسرائیلو یې دغه خلاف ورزي نه و خوښه وتی له موږ بیا خوښه کړي که بیا ناخوښه کړي څنګه وشي. دویمه خبره د بني اسرائیلو هغه دا ده چې الله پاک فرمایي د پیغمبر نازله وحی دا ستاسو د ټولو انبیاو تصدیق کی د ټولو شرایعو تصدیق کی د ټولو کتابو تصدیق کی مګر د هغه باوجود تاسو د دغه په مخالفت کې په صف اول کې ولاړ یاست یعنی د حق د مخنیوي لپاره تاسو چې کوم مجلسونه یا کوم قوتونه دي تاسو تر شا نه بلکې سرخیل یاست و مخ ته وځئ. او درېیمه کمزوري په دوی کې دا وه چې الله پاک فرمایي ستاسو په کتاب کې دا تعلیم موجود دی چې نبی به راځي د هغه به تاسو مرګلوي کوئ مګر تاسو د کتاب هغه آیتونه د خپلې مالي ګټې په وجه باندې پټوئ بلکې الله پاک یشترون بآیات الله تاسو د دغو آیتو تاسو کوم مذهبي مشیخیت چې دی او د هغه له لارې چې کومه خوړه تاسو له درځي تاسو د هغې خوړې په خاطر باندې د الله د آیتو وضاحت و خلکو ته نه کوي او نه د خلکو په مخ کې ږدي. او څلورمه کمزوري دا بیانوي چې لم تلبسون الحق بالباطل یعنی تاسو و خلکو ته مجلسونه د پوهېدو نه کوي د غولېدو یې کوي او ستاسو مجلسونه زاولي اوزغونه وي له هغه دغه سړی په لیار نشي سمېدای نو تاسو د حق او باطل سره ګډوي ولې په دا باندې تاوان د حق کوي. نو دغه څلورم آیت په بني اسرائیلو کې پنځم آیت په بني اسرائیلو کې دا و چې نه یې په چلاو کې د الله او د الله د رسول د پیروي حق ادا کاوه چې نه تر له مخه کړي او نه ځینې جلا کړي نه یې په معاشره کې څوک پر پښې درول شي مټه ورکړي له خپل وس ورسره شریکي له خپل مال ورسره شریکي له خپل مټه ورسره شریکه کړي دغه یې هم نه کول او نه بیا د نبي صلی الله علیه وسلم او د صحابه غوندې د الله حاکمیت ته شیخیا دي دغه هم نه کوي. نو څلورم آیت په دوی کې دا و پنځم آیت په دوی کې دا و چې و خلکو ته به د خدای پرستۍ لار وښووه او ځان به ځینې هیرو. الله پاک فرمایي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم لکه دا زموږ د علماو په ماحول کې یو زمانه خو اوس وتې شته که نشته دا به ډېر په جګه غاړه مجلس کړول به چې ملا وایي هغه کړه او چې ملا کړي هغه مه کړه یعنې د ملا به د ویلو لار بیله او د کولو لار به بیله وي. او الله پاک د دغو ټولو خلاصه دا بیانوي چې په اصل کې د دغو ټولو عیبو او کمزوریو بنیادي شی دا دی چې د یو پال ژمن دی د خدای پرستۍ پر لار باندې د دغو وزیارو ته د ګاللو حوصله نه لري او له دغې وجې دغه نه په دوی کې د عمل کمزوري راځي دوی له زیارو او له زیانه له دغه ترهږي. نو که چېرې د خدای پرستۍ پر لار باندې په توللي زړه ژمن تروي نو په هغه کې خو سړي او تودې دواړه راځي. دوی یې سړه غواړي و توده ته نه ورنږدې کړي دوی یې پسته غواړي خو کلکه ته نه ورنږدې کړي. نو الله پاک فرمایي د بني اسرائیلو دغه خویه وه چې خوله یې یوه وه او عمل یې بل و. له دا بعد بیا الله جل جلاله
د بني اسرائیل هغه احسانات ور بیانوي. یا ګوره یاسته ما له تاسو سره ډېر ښه کړي او اول شخمه دا دی چې ما و تاسو ته اقتدار درکړی دی. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ما و تاسو ته اقتدار پر دنیا درکړی دی. د مدینه منورې د ریاست لمخه هم نبوت او حکومت دا په بني اسرائیل کې. د سلطان عبدالحمید له معاهدې بعد په 1923 کې هغه بعد بیا حکومت پر دنیا باندې د بني اسرائیل دی. نو الله جل جلاله فرمایي چې ما و تاسو ته برتری او فضیلت درکړی دی پر دنیا باندې. نن تاسو خپل قیدیان د قیدیانو په بدل کې خلاصولای شي او په سفارش هم خلاصولای شي، په فدیه هم ورکولای شي، په مال به خلاص کړي. لیا به د خلاصېدو نور وسایل او ذرایع پیدا کړي. مګر تاسو داسې سوچ وکړئ چې تاسو د الله د زورور خدای مجرمان سئ او د دل عدالت یو ورستا د جرم فیصله صادره شي، بیا به د څو خلاصي. نو تاسو په دا ظاهري اقتدار او قوت ځان مه خطا کوئ. او بیا الله جل جلاله فرمایي چې تاسو خو هغه شپې هم د په زړه کوئ چې د مصر په زندګي کې د فرعون قوم تاسو ذلیل بللاست، درانه مشقتونه یې په تاسو کول او بې انتها ظلمونه یې درباندې کول. تاسو نرغنده زحمن به ستاسو تر مخه لاړول او ښځې به پرېښودې. له دغه ظلمه تاسو ما راویستاست او له مصر م راویستاست. بیا چې د دریای د سمندر غاړې له راغلاسته د بحیره احمر هغه ته بحیره کلدوم هم بیایي د مصر او د سعودي په مابین کې د ده غاړې چې راغلاسته بیا له مرګ داخم زهره ووسسته، ولې د مختم اوبه وې سمندر و چې په اوبو ګډېدای هم مرګ و. د شا لخوا د فرعون لښکر درپسې و چې د هلته ولیاړ وای هم مرګ و. د دغه مرګ بیا ما خلاص کړاست. سمندر وچې لیارې درکې تاسې تر پورې وتاسته. فرعون سره لږ لښکر توسو دا ولیاړې اوبه مو پر هوارې کې. دا هر څه ستاسې تر سترګو لاندې ستاسې په خپلو سترګو یې د دغو دید وکړ. مګر بیا هم چې موسی علیه السلام د 40 شپو په مخه ما راوباله، تاسې دا 40 شپې هم توختنه وکړ او نن د موسی علیه السلام د راواپسۍ انتظار وکړ او ځان ته هم د سخندر بت جوړ کړ او عبادت وشو. دا ټول یې ښه چې دا ما در سره کړي وي او دا ستاسو د نظر ته نیسي، دا م هېرېږي. بیا مو دغه هم پر دغه ګرمه مو هم نه ولي واسطه، پرې مو شو واسطه. بیا مو موسی علیه السلام ته کتاب ورکړ او دا داسې کتاب و چې د حیواني او انساني زندګۍ په باره کې واضح فرق و. وإذ آتینا موسی الکتاب والفرقان و موسی علیه السلام ته د هدایاتو مجموعه مو ورکړ او هغه داسې مجموعه وه چې د حیواني او انساني زندګۍ وشې هم سره کړ او د ایمانی او د کفري زندګۍ وشې هم سره کړ او دا دوه مخې برخې زندګي هم ورشو. او بیا موسی علیه السلام وقوم ته وویل چې دا د سخندر عبادت ډېر غټ جرم دی، اوس به په خپله ډله وځلې. له دغه وځلو بعد بیا هم تاسو په دا ټولو کې څه عبرت او نصیحت نه واخیست. بیا هم موسی علیه السلام ته وویل چې تر څو د په سترګو خدای نه وي را باندې لیدلی دا ستا په خبرو هم ډېر لږ باور نه کوي. وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، چې په دا خپلو سترګو خدای ونه وینو دا ستا په مجلسو هم لوی نه لګوي. نو الله پاک فرمایي چې موسی علیه السلام اویا کسان په لکړه در کې وچ شورا یې واستل. نو چراغ لاسته خو هغه حالت هم ولید چې دا ځکه تر تاسو لاندې مضبوطه وړي چې ده او دا داسې لوی غر یې وکړ چې زهرې د ګردو وسستي او پر هغه ځای ګرد مړه شوه.
دا زلزله هم ولیده، دا غرم هم په خپلو غوړو واورېدو او بیا مړه هم سپاست. له دغه مرګه بعد نو بیا رازمندي کاست چې کونډې به اوس لږ ولیار ته ځان برابر کړي او سړي بسئ. بیا له هغه سره د صحرای سینا چې دا میدان تیه باندې یاده د صحرای سینا له لمره دغه ما تاسې په شوري کې ساتلاست. دا د لمر ګرمي ته تاسې نه در رسېده او اوریاز به له تاسې سره ګرځېده او بلکې د بایبل خو وینا ده هم ده، بلکې زموږ مفسرین هم داسې بیانوي چې د شپې له مخې به یو روڼ روښانه مینار و چې دا د دوی ټوله کلی به په رڼا و. نو د ورځې له مخه به له لمره خوندي واست، د شپې له مخه به ما له تیارې ساتلي واسته. بلکې ځینې مفسرین داسې هم لیکي چې نه یې کالي چرینېده، نه یې زړېده او نه بل تکلیف رسېده. د دغه باوجود بیا ما ستاسې د خوړو لپاره من او سلوا د شروع. من د دغه په باره کې مختلف د مفسرین کرامو وینا ده، خو به ظاهر داسې معلومه وي او چې تاسو به دا ګوړ بنای پته نه که نه پته نه څوک یې پته نه ګوړ بنای. دا وړاندې په د شپونانو یا په د اغزو پر درختو باندې به داسې سپین شی پروت، سپین په هغه کې به داسې دننه لکه د برې غوندې دانه به وي، هغسې به د خوړه خوړه ډېر خوږ شی. نو د شپې له مخه به پر درختو باندې دغه شی پرېوت و دغه ته من ویل کېده. نو خوړلت به هم پکښې او صحت هم پکښې و. او سلوا چې ده دا بیا دا بټېرې خو سپېره وي، مګر د ده په باره کې علما کرام فرمایي چې داسې سپین مرغانو د بټېرې غوندې دغه به دوی له وراتله. نو الله جل جلاله فرمایي چې من او وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم. او بیا مو ورته وویل چې دا زه چې و تاسو ته کوم خواړه درکومه دا ذخیره کوئ مه، تازه تازه یې خورئ. کوم ذخیره که بیا درته بویه نه کړي، مګر تاسې به ذخیره کړه نو به بویه نه. او بیا هم له موسی علیه السلام دا تقاضا وکړه چې سبزی وایي، غلې وایي، دالونه وایي او دغه شان وایي. نو چې دا تقاضا وکړه نو ما درته ویل چې وایي قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نو چې دا تقاضا تاسې وکړه نو ما و تاسې ته وویل چې ودا کلي ته ودا آبادي ته ورننوځئ. او دا آبادي د فلسطین وه. او بعض خلک مفسرین کرام د اریحا په د فلسطین کې یو شهر دی، هغه اریحا ورشو چې دغه ته ورننوځئ. نو چې څه وخت تاسې ورننوځئ یاسته ادخلوا الباب سجدا، یعنی په دا فتح باندې تاسې فخر مه کوئ یاسته، بلکې د الله نصرت یې وبلئ. لکه په آیتو کې راځي چې الله ته سجدې کې چې په اسمانو کې دي او په ځمکو کې دي او دوی لاغه داخه د الله له حکمه داخه خلاف ورزي نه کوي. نو دا سجده په معنا د خدای پرستۍ په خلوص سره، یعنی تاسې چې ودا عبادت ته ورننوځئ نو تاسو په فاتحه یاست، دا فتح پر ځان مه تماموئ یاست، بلکې د الله نصرت یې وبولئ. او بیا ورسره دا یاست چې وقولوا حطة، دا حطه ودا ته ویل کړي چې یو شی له پاسه راکوز کړي. نو معنا دا ده چې تاسو خدای ته دغه دعا کوئ چې الله پاکه ته زموږ هغه ګناهونه له موږ توکي چې د کومو ګناهو په وجه باندې 40 کاله موږ په دغه میدان کې حیران او سرګردانه پر لګېدو. او خدای پاکه ته یا چې زموږ د کډو بارونه واړوي چې له دغو خانه بودوشۍ داخه او له دا سهرانوردۍ داخه الله حیات اخلاص کړي چې پر میله پر یوه ځای په سکون زندګي تېروي.
نو چې تاسې دغه دعا کوئ نغفر لکم خطایاکم بیا به زه ستاسې ټولې خطاګانې تاسې ته درمعن. لیکن د هغه باوجود نه تاسې د خپلو ګناهو مغفرت وغوښت، نم بیا د خانه بدوشۍ او نم هغه سوالونه وکړي چې خدای ته خو جاتې زموږ کډې واړوي او لا دا بار کډم الله پاک جاتې آزاد کړي چې پر یوه میله مستوي، دا هم نه وکړي. بلکې په مفسرین کرام فرمایي چې د دوی نبت یو قوم و، نبتی زبان کې به دوی یو لفظ ادا کاوه چې سره غنم سره غنم سره غنم سره غنم، دغه الفاظ له دا حتتون سره برابر. نو الله پاک فرمایي چې دغسې قوم چې دومره شګړې مو ورسره کړي دي او دغه یې رویه ده. نو له هغه بعد بیا الله جل جلاله فرمایي چې دا د بني اسرائیلو تفصیل ور ختم کی، ورسره دغه انعام هم باندې بیانوي چې په صحرای سینا کې چې تاسې تندې په مخه واخیستاست، نو موسی علیه الصلاة والسلام پرشه په لکړه ووهل، له پرشې څخه اوبه ووتې 12 چینې د هر یوې جلا جلا. نو بیا له دا تفصیله بعد چې دا د بني اسرائیل د بمخیت برخیر وجه له بیانه بعد بیا الله پاک فرمایي ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن منهم بالله قاری صاحب څنګه من آمن بالله واليوم الآخر منهم نصر من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په دغه آیت کې دا هغه خلق مخاطب دي چې ځان بولي خدای پرسته مګر لیار په عمل کې د خدای پرستۍ نه وړي، یعنی د خدای اوس د زندګۍ لیارې غوټې دوې دي او دینونه هم دوه دي. یوه لیار هغه د هغو خلکو ده چې الله مني او آخرت هم مني، یؤمنون بالله والیوم الآخر. د دغو د زمند لیار د خدای پرستۍ ده چې خدای له ځان رسوي. یو قسم خلک هغه دي چې له مرګه بعد زمند نه بولي، د هغو د زندګۍ لیار د هوا پرستۍ ده چې خواهش له ځان رسوي، لہذا د زمند د سفر لیارې دوې او دغسې دینونه هم دوه دي. یو دین د خدای پرستۍ دی او یو دین د هوا پرستۍ دی. ځکه په سوره کافرون کې دي لکم دینکم ولی دین، دا تاسې چې له خدای نه منئ، له خدای منئ آخرت نه منئ، ستاسې خپله لیار ده د هوا پرستۍ او زموږ خپله لیار ده د خدای پرستۍ. او دا د خدای پرستۍ ولیار ته دا د دین مفهوم چې دی په شریعت په عربي کې یا خو دین معنی خیرخواهي، لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې په یو روایت کې فرمایي الدین النصیحه، دین د خیرخواهي نوم دی. نو کم خلک چې الله او آخرت مني هغه د خدای پرستۍ پر لیار باندې په کامله یکسویي سره ژمن ترول د ځان او د جهان لپاره خیر بولي. نو په خپله هم پر دغه لیار باندې په پوره تړه زړه سره ژمن تروي او نورو ته هم د دغې لیارې د زندګۍ دعوت او رغبت ورکوي. او د خدای پرسته دنیا په مابین کې اووه اصولي خبرې مشترکې دي. یو دا چې الله خالق دی، دا ټوله خدای پرسته دنیا مني چې خالق الله دی، بلکې مشرکین یې هم مني. مشرکین هم دا مني چې خالق هم الله دی، رازق هم الله دی، خو مشرکین له مرګه بعد ژمن نه مني. لکه الله پاک فرمایي چې دوی به ویل ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. زمن دغه دی چې دا په سترګو راوځي، مرو به او پیدا کړو به او له مرګه بعد بیا جاتې ژمن نشته.
نو دغه خلق چې وو دا سوچه مشرک ولی خدای معنی آخرت یې نه معنی. او ځینې بیا په هوا پرسته دنیا کې هغه خلق دي لکه چې الله پاک حکایت کې چې دوی وما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر. زمن دغه دی چې دا په نظر راوځي مروبه او پیدا کړو به او دا زموږ د مرګ سبب د زمانې تېرېده دي. یعنی دوی دا انسانی فصل د موسمی فصلو غوندې باله لکه دا د موسم واښه چې دي دا چې وخت پر ورای شي خپل موسم شین شي او چې بیا یې موسم ترړي نو یو پرځي او پوره موسم چې یې تر شي نو دا ټوله ورورشی له منځه ولاړ شي. نو یو خدا چې خدای پرسته دنیا په دغه اصل کې اتفاق لري چې الله خالق دی او په دغه اصل کې دا سوچه مشرک ورسره شریک دی. او دویمه خبره دا ده چې د خدای پرسته دنیا په مابین کې دا اصل مشترک دی چې یو الله خالق شي. نو دا خلق معنی دا ده چې د مادي ترکیب او ترتیب د حق تقدیر مطابق چې جوړون کې تر لمخه ورله سنجولی دی. مثلا یو څوک یو شی نوی وجود لراولي نو دا سړی تر لمخه د مادو د ګډون سنجشت ورته وکړي چې څورې ماده به په څورې مقدار په څورې انداز په څه نوعیت ماده د کم معیار والا ماده دا تر لمخه دا تقدیر د ورته کړی وي یعنی اندازه پیمانه معیار مقدار فارمولا پلانینګ دا یې لمخه ورته کړی. له هغه بعد بیا د دغې منصوبې او پلان او د دغې فارمولې مطابق بیا ماده په لګډوي او ترتیب ورکوي. نو چې څه وخت الله خالق دی نو بیا د مخلوقاتو دغه تقدیر هم د ده دی والقدر خیره و شره من الله تعالی. او دوم شی دا چې دا خدای پرسته دنیا د الله هدایت د ځان ضرورت بولي. ولی چې کلم کمپنی له ماشین سره ګایډ بک ورنکي یعنی د هدایاتو کتاب ورنکي نو خلک خود د کمپنی په ماشین نه پاړي د څه لپاره دی نه یې پار ورمال مړي نه یې د استعمالولو لیار ورمال مړي نه یې د پرزو کار او ځای ورمال مړي نه یې د خوړو چې ایندن یعنی متحرک ساتلو لپاره یې چې دی ډیزل دی کې پټرول دی دغه هم نه ورمال مړي. نو دغه ټوله شان کمپنی له خپل ماشین سره د هدایاتو مجموعه په نامه د ګایډ بک ورکوي او په هغه کې دا ورښیي چې د دغه ماشین کار دغه دی او د دغه کار لپاره د دغه ماشین استعمال دغه دی او د دغه ماشین د دغو پرزو کار او استعمال دغه شی دی او دا ماشین چې متحرک ساتي خوراک یې دغه دی او چې بیا مکمل شي بیا یې پر ټایټل باندې فوټو ورکړی چې مکمل شکل یې دا دی. نو چې خدای پرسته دنیا چې ده هغه د الله د هدایاتو ضرورت د ځان لپاره بولي چې زما ذات او زما ژوند دا چې محفوظه کړي نو د خالق د هدایاتو وما ته ضرورت دی. نو چې زه ځان او مال د هدایاتو مطابق استعمالوم نو وربه محفوظ یم وربه دا استعمال چې دی دا زما لپاره مفید وي یعنی د نجات ذریعه به وي. او څلورم شی خدای پرسته خلک پیغمبر د ځان ضرورت بولي. ولی چې هره کمپنۍ چې نوی ایجاد کړی ماشین یې وي او یا په خلکو کې خپر سوی او مشهور سوی نه وي کارګر او کارخانه یې لا وجود له نه وي راغلی نو بیا کمپنۍ له خپله ماشین سره یو خو ګایډ بک ورکوي بل خپل سړی ورسره ولري چې پر موقع یې کار او استعمال په ودې دوي. نو له دغې وجې څخه خدای پرسته انسانان د انبیاو
ضرورت د ځان لپاره بولي چې تاکي چې د الله د هدایاتو مطابق د ژوند نمونه د په ژوندۍ کې مشاهده کې نو بدا د دوی لپاره ماډل شي یعنی نمونه بشي او دغه شی د کائناتو حاکمیت شي دی نو لکه څنګه د انسان په حکومت کې حاکم پر مختلفو محکمو باندې یو قابل اعتماد او باصلاحیت نمائندگان کښېنوي دا شی حکومت نه لکه د پاکستان تاسو په پاکستان مسمره یاست نه چې هغه حکومت وي نو هغه د حکومت پر هر شعبه باندې داسې تجربه کار د کار ماهره او د کابو ساتلو قابل اعتماد نمائندگان کښېنوي نو په انساني حکومت کې دا نمائندگان ملک بلل کړي لیکن په الهي حکومت کې دغه نمائندگان ملک بلل کړي لہذا دا هم ورسره تسلیموي چې ملائک یعنی د الله قابل اعتماد طاقتور د صلاحیت او ماهر نمائندگان چې د کائنات پر هر شعبه باندې جلا جلا مقرر دي او ورسره آخرت دا د ځان د پیشي ورځ بولي د الله په عدالت کې او لمرګ بعد زمن د جوابدهۍ لپاره ضرورت بولي نو اوه خبرې لکه آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیر وشر من الله تعالی والبعث بعد الموت دا اوه خبرې د خدای پرست دنیا د ګټو شریکي البته په تفصیلاتو کې فرق دی او په تفصیلاتو کې هم صرف د هندوانو فرق دی هندوان لمرګ بعد زمن بولی خو لیکن هغه داسې نه لکه د ملت ابراهیمی چې بولی یعنی یهودیان عیسایان مسلمان بلکې هغه بیا یې تناسخ دی تناسخ معنا دا ده چې انسان چې د کم حیوان زمن تر کړی وي لمرګ بعد به د هغه حیوان په شکل کې راپورته کړي او لکه اوس د بني اسرائیلو په باره کې چې دا خبره راځي چې څه وخت دوی د الله د حکم نافرمانی وکړه د ایلیا باشندگانو چې د دریا له غاړې د هفتې دروازې ښکار پر دوی باندې شرعاً حرام مګر دوی د هغه پابندي نه وساتله نو الله پاک هغه بیزوګیان نو دا بیزوګیان گویا کې د دوی چې کوم کردار هغه په هغه کردار کې د هغه حیوان په شکل باندې دوی بدل کړ نو لدغه وجه الله جل جلاله فرمایي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين نو الله پاک فرمایي دا د نبی صلی الله علیه وسلم د امت د هغو خلکو تفصیل او نصیحت چې عمل یې د اقرار او د اظهار ثبوت نه پیشي او دغه شی د بنی اسرائیلو هغه ناشکری چې په خوله وعده او په عمل مخالفت د دغو له بیانه بعد اوس الله جل جلاله د ځان په د فیصلو په باره کې دا مجلس دل ورکاږي چې ګورئ دا ښه کوک په غوږو واروئ چې زما فیصلې نه پر نمو دي نه پر عنوانو دي نمونه چې تاسو په ځان څه خوښ یا غرض دی ځان مؤمن بولي ځان یهودي بولي ځان نصارا بولي ځان مجوسي بولي چې څه نوم د پر ځان خوښ دی هغه کښېنئ خو ما فیصلې نه پر نمو دي نه پر عنوانو دي ما فیصلې پر دوو شانو دي دننه ایکن د بندې عمل بس پر دغو دوو شانو ما فیصله ده چې یو ورته اظهار د ایمان کړي یعنی ته بیا دننه ما یقین دی نو بیا د دغ شهادت په عمل کې پیښوي چې اقرار او اظهار
او د عمل یول یار سپه بس دغه ما د فیصلې بنیاد دی نور په عنوانو او په نمو باندې ما فیصلې نه دي او ما ودغه ته کاکونه پخوي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نو الله پاک فرمایي چې د دغو خلکو ما په نسبت باندې بدل دی او پر دغو خلکو به نویارت راځي د آینده لپاره نه به پښیماني کې په تاره زندگی پسې یعنی د قیامت پر ورځ باندې چې څه وخت ما د عدالت له دوی را پېښوي نو د ترک کردار به ارمان نه وي چې ما موای کړی د راتلونکي ژوند به خطره نه وي چې ورته څه به راسره وشي. نو الله جل جلاله فرمایي چې په دغو مجلسو باندې ځان مه غولوئ چې څوک پر ځان باندې د مؤمن نوم دی څوک پر ځان د یهودي نوم دی څوک پر ځان باندې د نصارا او د مجوسي نوم ته یاست او تاسو یاست چې په جنت به وي ته خوله نیولې وي یاست چې موږ ورسره الله پاک په دا ځان مه خطا کوي بلکې کیسه داسې ده چې دننه د خدای پر ذات او پر د اوو خبرو پخه عقیده وي او بیا د عمل لیار هغه وي چې د دغه ایمان او د دغه اقرار او د دغه اظهار شهادت پیش وي بس دغه به خبرې دي. نو الله جل جلاله پر مخ باندې بیا فرمایي بیا د بني اسرائیل مجلسونه دي او الله پاک فرمایي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الله پاک فرمایي چې دغه واقعه هم تاسو د پزړه کې کوه تور دا صحرای سینا چې ده او دغه پلمن یعنی د کوه تور پلمن کې دا صحرای سینا ده او دا د بنی اسرائیلو دا خشي الله پاک د ایمان وعده اخشته د دای د کوه تور په بیخ کې دني اخشته ده. نو الله جل جلاله فرمایي تاسو هغه ورځ در پر زړه کې یاسته چې ما له تاسو داخه د ایمان وعده واخله وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور او د تور غرمه ورم تلبي خراوچش او داسې ما پر سر درته ودراو چې اوس خو یو دلیل دی هغه خو دا ټول حالات تاسو ولید شي تاسو او یو بیا دید دی او دغه غر دی دا دی لبیخ مراکشلی دی دا ساش پر سر ولیار دی اوس دغه دید منی او کم پر دید هم ایادی نو ولی چې د انسانانو د پوهولو دوه کار دي یو دلیل دی او چې بیا نوی بیا دید دی او چې دلیل او دید دواړه پر یوه ځای شي او بیا هم پر یاد څوک نه ځي بیا الله پاک د هغو قومو صفایا کړې ده. نو الله جل جلاله فرمایي وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله پاک فرمایي هغه ورځ در په زړه کې یاسته چې د کوه تور چې دا صحرای سینا یا په لمن کې پرته ده د کوه تور په بیخ کې ما له تاسو داخه وعده واخیسته او وامخیسته په داسې حالت کې چې دا کوه تور مل دی چې اوس طاقت منی کې نه منی نو مدرتول شو خذوا ما آتيناكم بقوة دا ستاسو د حفاظت هدایات چې ما و تاسو ته درکړي دي پر دغه باندې په مضبوطی سره په ټولنې زړه سره یقین هم وساتئ او عمل هم په واذکروا ما فيه او دا چې په دغه هدایات په مجموعه کې دي دغه لزړه ما باسي د زندګۍ په هغه مشغله کې تر مخ درته یاد یې ساتئ او دا شی نه چې زه خپل باچې پر تاسو کړه کوم لعلكم تتقون چې ستاسو ذات او حیات محفوظ هم شي او مفید هم شي ستاسو ګټه په دغه کې ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الله پاک فرمایي چې د دغو ټولو خبرو باوجود مصر ولید سمندر ولید
بیا دغه اوریا دی ولیدې د امان سلوان ولیدله دا ټوله شان بیا هم دغه د کوه طور ولید د دغو ټولو باوجود ثم تولیت د دا ګردو خبرو باوجود تاسې نه ژړ سپاسته نه ور سپاسته بیا هم د الله له هدایات رد من تاسې ته راوړي ولولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین که خدای له تاسې سره ښه نه کاست بیا به نو تاسې په ډېر تاوان وتلي واست بیا مخته ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت او الله جل جلاله فرمایي چې دا نور مجلسونه خو نور دي په دغه خو هم تاسې ښه خبر یاست چې د ایلیا استوګیای خلک دا ایلیا په فلسطین کې ده او بیا د دریاب له غاړې ده د اردن د درې تاسې ښه په دا خبر یاست چې د ایلیا استوګیای دا به د هفتې پر ورځ باندې سره د دې خبرې چې د موسی علیه السلام په شریعت کې د هفتې ښکار حرام او دوی به د هفتې پر ورځ بیا الله پاک په دوی داسې ازموده کا چې دا ماهیان به پر اوبه پر سر ښکاره ګرځېده نو الله جل جلاله فرمایي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت په بني اسرائیل کې چې د ایلیا استوګیای خلک وو د هفتې دروازې د حرمت داخل تجاوز وکړ یعنی په هغه مسله ځان پابند نه وباله چا به په دغه ورځ ماهیان نیول چا به اوبه و تالابو تر اخلاصې کې ماهیان به پکښې راغلي بیا به یې په بله ورځ ښکار کړ یعنې چا هیلې جوړولې او چا صریح مخالفت کاوه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ودغو خلقو ته ما وویل چې تاسې بیزوګان سئ نو سم دم بیزوګان ځینې جوړ نو هغه خو هم تاسې ور په خبر یاست ور او الله جل جلاله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نو ذلیل مخلوق فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها دا د دوی دغه بدلون د حقیقت چې له انسانانو دغه بیزوګیان شو دا د دوی د شاوخوا آبادیو لپاره هم او چې له دوی لرې لا په دوی په شیشالورې څوک راتله د هغو لپاره هم د الله له نافرمانۍ څخه د عبرت ذریعه ما وګرځولی چې دا نو هر چا په خپلې سترګې ولیده چې انسانان وو او بیزوګیان شوه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين خود دا عبرت د اخیستو هغه خلک دي چې هغه یو پال وي بمخید برخې وي چې څوک دا بمخید برخې دي هغه ته چې هر څه وکړي په دا یو دا د اتمې سپارې اول آیت دی الله پاک فرمایي ولو اننا نزلنا عليهم الملائکه وکلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا الله پاک فرمایي چې کچیر ملائکه له اسمانه داخه د دوی په خپل شکل کې ورڅولې کوم ورښکاره کوم چې دغه دي ملائکه او وکلمهم الموتى دا د دوی د نکانو او د پلرو له هدرو داخه د دوی نکان او پلرونه بیا ته ورادمندي کوم او ورته ورغړي چې زه خو د پلار یم زه خو د نیکه یم پر ما دغه ترسوي دي وحشرنا عليهم كل شيء قبلا چې دا له نظره وتلي څه دي داسې ژمړي ته مخ ورته کښېږدم بیا به هم وایي سبحان الله موږ مې وویل جادوګر دی خدای نو الله پاک د دوی دغه عادت دی نو الله پاک ځکه فرمایي چې وموعظة للمتقین دا د خودغرضو خلکو لپاره نه چې دا د مخې برخې مخلوق دي د یو پال انسانانو لپاره دغه مجلسونه د نصیحت او د واعظ او د زړه د نرمېدو دي او په دا په حال چې د زورور خدای سیالي او مدعا او مخالفت چې یو ور ودغو قومو ته ګټه نه ده ورکړې او موږ ته نه راکړي دا نسخه سوريليا دا مسخه سوريليا قلبي وزن بيس په امت کې دای چې سړی بيوي لوسي بيس په امت صورتن یا قلبان
دوی ماخذ علماء کرام دا چې وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه باره کې چیرې دعا ده په دې ځای کې د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې خو نشي مګر په داتر امتو کې خدا شي وو لکه دا اوس د انسانیت د زمن په ابتدا کې د هلک طبیعت درلود د هلکان همیشه لپاره ښکاره شی کوي یریده هم له ښکاره شی ویره او که خوښېده هم نو ښکاره شی خوښوي نو ځکه تاسو په د ابراهیم علیه السلام د ملایکې سمې وراغلې او ورسره ناستې به ورسره غږېدله به نو په هغه وړاندې زمانه کې دا هر شی داسې پټ نه و موسی علیه السلام ته الله په خپله غږېده په چې فاخلعنا الیک فانک بواد مقدس طوى نو دا وړاندې زمانې او اوس چې بیا سړی لږ بالغ شي بیا لږ په دلیل هم سر خلاصوي نو دا انسانیت په ابتدا کې طبیعت د هلک او له زمانې سره د نبی صلی الله علیه وسلم د شریعت تر حده پورې داسې وبوله لکه هغه انسانیت چې بلوغ له ورسوي نو بیا په دلیل بیا د دید شان کم دی د دلیل شان زیات نو مقصد بیا إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة په بني اسرائیل کې یو بله واقعه پیښه شوه وراولټې دی یو سړی دی مال یې ډېر دی او زموږ دی اوس نو بیا لکه د زموږ په علاقو کې به هم دغه شی وه چې عزیز بیوه او میراثخور بې تر شا نه پاته کېده او دنیا بې ډېره وه د خلکو به سهه ورلانډه شوه نو بیا به د خدای ته مرګ نه ورته سهل تر له مخه به یې له مخې ویوست هغه میراث لپاره نو په بني اسرائیل کې هم یو سړی دولتمند هم و او ځینې مفسرین کرام لیکي چې د ده یو لور هم وه ښایسته نو د تربره اراده ورته بدله شوه یعنې د اکا د زوی نو دا سړی یې مړ کړ او بیا یې پر داسې ځای واچاوه دعوا یې په نورو وکړه د دغه دا جنجال جوړ شو نو الله جل جلاله فرمایي چې وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة موسی علیه السلام الله پاک په بني اسرائیل ته وایي چې دغه واقعه خو هم د هیرو نه ده پکار دا دی چې تاسې یې لږ کې در پر یاد کیاسته چې مرګ در کې اوس او قاتل نه معلومېده او پر دغه باندې تنازع او جنجال جوړ شو خبره ته موسی علیه السلام راورسېده او موسی علیه السلام تاسو ته وویل چې بوده حلال کړي اوس دا د بوده په حلالېدو کې یو به دغه دا د مړه معلومېده هم وو خو یو د دوی ازموده هم پکښې وه ولې چې دوی خو د سخندر عبادت د برکت ذریعه بلله نو دا د بوده په حلالېدو کې یو د دوی هغه زوړ ذهنیت هغه معلومېده نو اوس خو د دوی یو خو په دا کارونه ورته جوړېده چې هغه زوړ ذهنیت چې هغه دوی د خدای پر ځای کښېنولی یو بوده هغه ته هم زړه نه غوښت کېده دوم بیا ودا ته هم زړه نه غوښت کېده چې معامله درونه شي ولې چې معامله درونه شي بیا خو کور ته جګه دري نو ځکه الله پاک فرمایي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل چې که یوه داسې دی چې د مړي درک نه لګاړي نو تاسې بوده حلال کړي اوس خو د دوی د بوده و حلالېدو تکعبونه و جوړ نو دا مجلس خامخا و پوښتنو ته اشاره کړې نو قالوا أتتخذنا هزوا هزوا دوی ورته ویل چې ملانډې راوهي ملانډې په دا معنا باندې چې موږ د مړه پوښتنه کړو چې مړ سوی دی مدعي نه معلوماړي ته یا بوده حلال کوي نو تم د عقیدې معلومات ځان ته کوي نو دا تتخذنا هزوا معنا دا ده چې ګواته خو نو غي په مړ ملانډې وهي مړ خو نو د بوده په خدای نه ولې اوس ته په هغه ازمایي قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين زدغري بوقوف نيم چې وتاشي پتاشي ټوکی وهم او بیا هم په داسې معامله کې چې هغه سنجیده معامله ده د مړي معامله ده په دغه کې پتاشي ټوکی وهم نو بیا دوی ورته ویل چې نو بیا یې دله راوکړ چې دا بوده به څنګه بوده وي د ورته ویل نه به زوړ وي نه به ځوان وي داسې منځنی عمر وي
بیا یې ورته وویل چې نو ته مسله راوښیه وتي په رنګ به څنګه رنګ به وي هغه ورته ویل ژړ رنګ به وي ښایسته ولې بیا یې ته دله راوکړه وتي چیرل یا یو یې یا بار یا یو شی یا داسې د ولې مسلمة الله شیعة فیها داسې به پر څرمن به ټپ نه وي نه د وښتانو نه د لښتې نه د بل شي صفا سوتره وي نو چې د سوالو ځای پر ودرېده یا د پوښتنې ځای پاته نه شو دوی ویلې الان جئت بالحق اوس د نو دله راوکېښه کیسه په پوه کو و انا ان شاء الله لمهتدون که د خدای خوښه و نو اوس به حلالوو همیشه لپاره بې تاسې ګورئ چې د کومو خلکو و عمل ته کارګو نه وي جوړ هغه پوښتنې ډېرېږي او بیا یې مړه د فلانه ملامه پوښتنه وکړه هغه دا راته ویل نه فلانه مه وکړه هغه دا راته ویل مړه ګوزیا چې پر کومه سړی ولاړ شي حالانکه د علماو مشوره دا ده چې که طالب سبق وایي بیا د خپل د طالبۍ د زمانې یو استاد خوښ کړي او بیا چې له هغه سره هغه علم و او د حاصل کړ نو د بل استاد لپاره باید چې له هغه استاد مشوره وکړي او یو سړی که په خپل عالم نه دی نو هغه د بیا په عالمانو کې یو سړی ودان ته خوښ کړي نو بیا د هغه د پکرمار غوندې ګولې نه ټولوي پر یو بل باندې بس هغه له د ورځي پوښتنه دی کې او بل چا له نه وړي او چې د چا کابو و عمل ته نه وي جوړ یا یې مړه اوس سړی څه وکړي پلانې ملا له ورغلم هغه دا راته ویل پلانې له ورغلم هغه دا راته ویل نو دا د بني اسرائیلو د پوښتنو اصل سبب دا و چې د دوی و دا عمل ته کابو نه جوړېده ولې خدای بودای په خدایي ته ډېره وخته نیولی نو لاس یې نه پکېده نو الله جل جلاله فرمایي چې دوی بیا وویل چې انا ان شاء الله لمهتدون نو الله پاک فرمایي واذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون او چې تاسې سړی وژلی او بیا هم تنازع ځینې جوړه کړ نو دغه سړي په باره کې موږ ته ټول چې فقلنا اضربوها ببعضها دغه د بوده چې هره خوا شی مو در واخیست په هغه یې ووایي په خپله به درک شي په وی واهه وراکشینو وروی شو چې د اکا زوی وژلی دغه نو بیا هم د دغه باوجود هغه دا مړی نه مانه بیا هم تنازع ځینې جوړه شوه كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الله پاک فرمایي لکه چې مدغه درځمندای کړ دغه چې د نور مړي هم مندي وم او صلاحیت قوت یې لرمه او تاسو د خپل قوت او قدرت نقشې په سترګې در باندې ودی دومه نو چې اوس نه مړي بیا څه درکړ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار الله پاک فرمایي چې د دغو ټولو مجلسو چې رد په سترګې ولیدل بیا هم ثم قست قلوبكم بیا هم سره زړونه ټیغ شو او داسې کلک شو لکه ډبره او د الله هدایت هم تن ورکاوه دا ډبرې بیا هم تر تاسې شي ځینې فرشې هغه دي چې غوړګه اوبه ځینې راوځي دا ځینې فرشې به تاسې لیدلي اوبه ځینې راوړي ځینې فرشې بیا داسې دي چې د له وچاودي اوبه ځینې داسې وي سروای وي پکښې اوبه ځینې راوځي او ځینې بیا داسې وي چې د له وچاودي اوبه او بیا ځینې بیا داسې ډبرې وي چې د الله له ویارې وګڼاږي نو دا د الله ملاقات لري چې تاسې اویا کسان تللي واسطه او دا د الله جلال پر هغو وراشکاره سو دا ډبرې پر ځای ولاړې که ګڼې دي نو تر تاسو خو ډبرې هم شي دي چې د خدای قوت او قدرت او جلال پر دوی ښکاره نو الله پاک فرمایي ثم قست قلوبکم من بعد ذلک دا ثم او بعد ذلک دا داسې د یو ډېر اهمیت مجلس دی یعنی د دغو ټولو باوجود بیا هم ستاسې دغه حال نو اوس تاسې راته ووایاست بیا به څه درسه شي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه تاسې زړونه ټیغ شو داسې مر ودرېده لکه ډبره بلکې لا تر ډبره هم سخت شو ولې چې ډبرې دا کله اوبه راوځي کله فرشه د لوسلي چې نه دي روانه شي او بیا هغه ډبرې چې د کوه تور څخه تاسې ورغلي واسطه د الله ملاقات له او د الله جلال د باندې ښکاره شو هغه ډبرې له بیا دې ګڼې دي نه نو
وما الله بغافل عما تعملون. خو لیکن په یوه خبره سره خلاص کړي چې دا له زړه وباسئ چې دا سم دستي شي څټه نه نشي نو د خدای یاست هیر سوي دا له زړه وباسئ دا هیر یې نه یاست لکه دوی یې دیر دی اندیر نه دی نو الله پاک فرمایي وما الله بغافل عما تعملون تاسې چې څه کړو دي نه الله له دا ناخبره دی نه الله پاک دا مجلسونه مخ ځینې اړولی نه نظر یې وتلی دي نه د دغو مجلسو په بدل کې ستاسې د ګرفت په باره کې ناوسه دی دا یوه شی هم نشته خو د الله د فیصلو خپل میاد تر میاد له مخه دا مجلسونه